الرحمن الرحیم دې نقشې مطابق کنسټرکشن کار روان دی. ما د خپل فیلډ د خپل هنر 50% په دې کې د پلمبرۍ کار کړی دی. د ویډیو مقصد زما هغو پښتنو وروڼو ته دی، زما خبرې ترخې دي خو پښتنو ستاسو د پیدې خبرې دي. خپل قیمتي ټایم ضایع مه تېروئ. شپې 12 بجې پورې په موبایلونو کې پنځه یو ساعت 12 بجې راپاڅئ، تاسو ناشتې کوئ، هغه نه وروسته پردو اجرو دوکانونو کې کینې خپل قیمتي ټایم ضایع کوئ. مخکې ته وایي چې ملک خان چودھري په خپله یو هنر زده کړه. هغه ملک چودھري خان به تا ته چې استاد جي زما دا کار دی راشه دا راته وکړه. هنر هر قسم هنر یې یادې کوي، په دې جیب کې واچوئ. روان مستقبل کې ستاسو په کار راځي. خپل قیمتي ټایم مه ضایع. یو مسافر ورور به بهر وي، هغه به څه په مشکله سخته او په تکلیف مزدوري کوي، تاسو به ورته وایئ چې راولېږئ. ای پښتنو تاسو ته شرم پکار دی. ولې اوزګاره ولې خپل قیمتي ټایم ضایع کوئ؟ زه تاسو ته سوال کوم چې سبا به تاسو ته یو فیملي در په غاړه وي نو بیا به بل ته لاس نیسئ. بهتره دا دی چې خپل قیمتي ټایم باندې فوکس وکړئ او یو هنر یاد کړئ. نو انشاءالله روان مستقبل کې به ستاسو مزید چې هغه هر قسم هنر وي، که د پلمبرۍ کې، د بجلۍ که د سینټرۍ، مخکې ته یو پلار جوړېدی شي، فیملي ستا تر غاړه راځي، نو تا ته به بیا څه مشکل نه وي. که یاد نه کړو یا به چوکیدار وي یا به دیاړیمار وي یا به پردی نوکر وي په 10-15 هزار روپۍ باندې یو پروفیسر و. هغې چې بچې زه پروفیسر هنرمند نه یم، ما ته د هنر ضرورت و، په کار دی ما یاد کړی وی. نن زما په دې کور کې د پلمبرۍ کار دی، دا ته راته وکړه. ګوره یو پروفیسر پړه لیکه د هنر ارمان کوي. ای پښتنو دې جولای ته وګورئ، خپل قیمتي ټایم ضایع مه تېروئ. څه نه څه یاد کړئ، مخکې مستقبل به ستاسو ډېر ښایسته تېرېږي. دا یاد ساتئ. بس زیاتې مه وه. زه هغه کار چوم که نه